چې کله شپېلۍ پوکه حل شوله فکانت سرابا دا به پړق د شګي شي دا هر څه به والوز دا ټایل به لاړ شي او ماربل به لاړ شي کمه ځمکه به پکار شي که ستا سل جریبه ځمکه د خدا به والوزي فکانت سرابا پړق د شګي به شي بس ختم چې د چا په ځمکه کې جومات جوړ شوی دی مسجد بختور دی هغه خلق چې ځمکو کې مدارس او مساجد آباد دي او ځمکو کې څه حسي جوماتونو له ورکړي دي چې څنګه د قیامت شپېلۍ پوکه حل شي نو دقه د جومات ته ځمکه به بیت الله ځان ته راکاږي دا به نه پکانت سرابه دا به نه پړق د شګې کېږي دا به بیت الله ځان ته راکاږي په تمامي دنیا کې چې څومره جوماتونه دي د دې ټولو دا ځمکې به بیت الله ځان ته راکاږي او دقه ځمکه به دې سړي له په تله د میزان کې کېږدي او دا به یې د دروندوالي ذریعه وګرځي دا نور هر څه به تلي دقه ځمکه به دې پکارېږي ته چې مړ شې نه که سل جریبه ځمکه پاتې شوه پاتې ده نو خبره ختمه که ته وفات شي او ستا بچي جومات له ځمکه ورکوي نو ته بیا مه خوشحالېږه هغه هغوی ځان له ورکړه دا تا نه د هغوی مالو تاسې مه خوشحالېږه بیا دا وصیتونه مه کوه چې زما د برګ نه پس پکې بیا دا وکړئ هغه به ستا خیري چې کم دی په خپل ژوند باندې وکړل په ژوند چې جنت ته دی الله مونږ ټول بوځي وایي چې کله جنت ته لاړ شي نو بره به یې په کرښه لیکلي بره به یوه کرښه په هغې به یې لیکلي چې مونږ هغه څه وموندل چې کوم هم په دنیا کې مخکې لیږلي چې سم مخکې لیږلي وو هغه هم وموندل دا به یې پې لیکلي او وایي به چې سم خوړلي وو هغه هم ګټه کړې وه چې سم خوړلي وو هغه هم ګټه کړې وه چې سم مخکې لیږلي وو هغه هم وموندل او چې سم وروستو پریښي وو په هغې کې هم تاوان وکړو چې څه رانه وروستو پاتې شي وو په هغې کې تاوانیان شو ځکه د هغې به تا سره حساب کیږي او چې مخکې تا لیږلي دي د هغې به الله تاله حساب درکوي تاله د هغې به الله تاله بدلې درکوي او دا تا چې پریښي د دې به ته الله له حساب ورکوي نو په ژوند باندې کوشش کوئ د صدقې جاریې چرته مدرسې جوړوئ چرته جوماتونه جوړوئ چرته لارې جوړوئ چرته رشتہ دارو کې په چا باندې علم کوه چرته حافظ قرآن جوړوه وایي خرچه به دې زه برداشت کوم او ته علم کوه چرته مدرسې سره مستقل تعاون کوئ چرته جماعتونو سره کوئ وایي چې دا زما صدقې جاریه د ځان له آخرت له جمع کومه چې سبا وفات شمه چې څه بینک بیلنس خو مې آخرت لم جمع کړی هغې اکاونټ کې هم پیسې جمع کوئ نو وکانو یعرشون دی چې هغه دنګ دنګ آبادي کړي د تکبر په توره یا علما وایي چې د دې نه مراد هغه د انګورو هغه باغونه و چې هغه زیلې و